بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرحی په سلسله کې دا زمونږه 43 نمبر درس دی. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل: اسم كان وأخواتها وهي صار وأصبح وأمسى وأزحى وظل وبات وراح وآضى وعاد وغدا وما زال وما برح وما فتئ ومن فك وما دام وليس. فهذه الأفعال تدخل أيضا على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسم كان، وتنسب الخبر ويسمى خبر كان. فاسم كان هو المسند إليه بعد دخولها، نحو كان زيد قائما. ويجوز في الكل تقديم أخبارها على أسمائها، نحو كان قائما زيد، وعلى نفس الأفعال أيضا في التسعة الأول، نحو قائما كان زيد. ولا يجوز ذلك فيما في أوله ما، فلا يقال قائما ما زال زيد، وفي ليس خلاف. وباقي الكلام في هذه الأفعال يجيء في القسم الثاني إن شاء الله تعالى. پدی فصل کی مصنف رحمه الله تعالی د مرفوعاتو شپږم قسم بیانوي، او هغه دی د کانا او د کانا د اخواتو، یعنی د هغې د هم مثلو او د مشابه افعالو اسم. د کانا کم مشابه افعال دی نو هغه دا دی: صوارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، راح، آزوى، عاد، غدا، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، ما دام او ليس. نو د کان سره دا ټول 11 افعال جوړیږي، او دی 11 افعالو ته افعال ناقصه هم وي. نو د کانا او تدی د اخواتو اسم، یا مونږه تدین داسې تعبیر وکړو چې د افعال ناقصه او اسم دا به مرفوعي. نو که په یو جمله کې په یو جمله باندې تدی افعالنا یو فعل داخل شوی وي، کان راغلی وي، سوار راغلی وي، اصبح راغلی وي، لیس راغلی وي، نو تدی چې کم اسم دی دغه اسم دا به مرفوع وي. نو یا به مرفوع وي په ضمې سره، یا به مرفوع وي په واو سره، یا به مرفوع وي په الف سره، یا به مرفوع وي تقدیرا، او یا به مرفوع وي محلا. نو مصنف فرمائی: اسم کانا و اخواتها، چې د کانا او تدی د اخواتو اسم دا به مرفوع وي، او د اخواتو نه مراد د کانا هم مثل او هغه مشابه افعال دي کوم چې د کانا عمل کوي، او هغه دا دي: صوارا، اصبح، امسا، ازحى، ظل، بات، راح، آزوى، عاد، غدا، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، ما دام او ليس. بیا تدی افعال حکم بیانی. نو مصنف فرمائی: فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسم كان، وتنسب الخبر ويسمى خبر كان. دا افعال
دا په مبتدا او په خبر باندې داخليږي، یعنی په جمله اسمیه باندې داخليږي. بیا کومه مبتدا ده نو مبتدا له رفع ورکي او دې ته به مونږه تدی افعال اسم وایو، او خبر له نسب ورکي او دغه خبر ته بیا مونږه د افعال ناقصو خبر وایو. دین مخکې فصل کې مونږه د حروف مشبہ بالفعل ذکر کړو، باغی کې هم مونږه دا خبره ذکر کړې و چې حروف مشبہ بالفعل په مبتدا او په خبر باندې داخليږي. نو په حروف مشبہ بالفعل او افعال ناقصو کې خدا خبره مشترک ده چې دواړه په مبتدا او په خبر باندې داخليږي. خو فرق پکې دا دی چې حروف مشبہ بالفعل هغه مبتدا له نسب ورکي او خبر له رفع ورکي، او دا افعال داغي الټ مبتدا له رفع ورکي او خبر له نسب ورکي. نو چې دا فرق دا زمونږه په ذهن کې وي. فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدا والخبر. دا افعال د حروف مشبہ بالفعل بشانتی مبتدا او خبر باندې داخليږي. فترفع المبتدا مبتدا له رفع ورکي ويسمى اسم كان، او بیا مونږه دغه ته مبتدا نه وایو بلکې د کانا یا کته دی افعالنا یو بل فعل په داخل شوی وي نو دغه مبتدا ته مونږه بیا دو کانا یا ته دغه افعال اسم وایو. وتنسب الخبر او خبر لنسب ورکي ويسمى خبر کانا، وغه ته مونږه بیا د کانا خبر وایو. بیا فرمایي فاسم كان هو المسند إليه بعد دخولها نحو كان زيد قائما. چونکه تدی افعال اسم دا مرفوعی او د مصنف رحمه الله مقصود دا مرفوعات بیانول دي، نو دی وجنا مصنف تدی افعال کم اسم دی یا د کان کم اسم دی تدی تعریف ذکر کړي دی او د خبر تعریف نه دی ذکر کړي، چونکه هغه منصوب وي نو دا غي ذکر به مصنف دا په منصوباتو کې کوي. نو فرمای فاسم کان هو المسند الیه بعد دخولها، چې د کان د داخلي دلو نه رستو د کان کم اسم دی نو دا به مسند الیه وي، یعنی تدی طرف ته به د بل سیز نسبت شوی وي. او دا تعریف دا صرف د کان نه دی بلکې د کان سره چې دا نور کم 14 افعال دي د سوار نواله تر د لیس پوری داغي کم اسم دی نو هغه به هم تدی افعالو د داخلي دلو نورستو مسند الی وي. دلته په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي او دا مونږه د حروف مشبہ بالفعل په بحث کې هم ذکر کړو چې څنګه تدی اسم د تدی افعالو د داخلي دلو نورستو مسند الی وي، نو دغه اسم تدی افعالو د داخلي دلو نمخ کې هم مسند الی وي. نو تدی جواب داده چې مخ کې مسند الی وو د مبتدا په حیثیت سره او مخ کې دغه اسم مرفوع د مبتدا په حیثیت سره، ځکه چې مبتدا دا مسند الی وي او مرفوع وي، او اوس دا اسم دا مسند الی دی او مرفوع دی د کانا یا د نورو افعال ناقصو د اسم د وجنه. نو تدی کم حیثیات دی نو دغه حیثیات دا بدل شو چې کله دا افعال دا په مبتدا او په خبر باندې داخل شي نو کم زوړ عمل له نو دغه زوړ عمل دا منسوخ کی او بیا دا مبتدا له رفع ورکی او بیا موږ دیتا ته دی کانا یا د نورو افعال اسم وایو او خبر له چونکه نسب ورکې نو هغه ته موږ ته دی افعال خبر وایو. فاسم کان هو المسند الیه بعد دخولها، د کانا د داخلي دلو نورستو د کانا اسم دا مسند الیه نحو کان زید قائما. نو که په دې جمله باندې موږ غور وکړو نو دا کان زید قائما دا جمله په اصل کې وا زید قائم، زید مبتدا وا
او دا قائم دا ول خبر دی خو په دې باندې تدغه افعال ناقصونه کان داخل شوی دی نو کان د زید لا رفع ورکړی دا مخکې زید مرفوع د مبتدا په حیثیت سره او اوس دا زید مرفوع دی د کان د اسم د وجنه او قائمون مخکې مرفوع خبرو او اوس قائما لا د کان نصب ورکړی دی او کومګه وګورو نو دا زیدون دا مسند الی دی او قائما دا مسند دی نحو کان زید قائما ويجوز في الكل تقديم أخبارها على أسمائها نحو كان قائما زيد وعلى نفس الأفعال تدي عبارتنا ترد أخيرا پوری صاحب کتاب د افعال ناقصو د خبر په باره کې دو اهمي خبرې کړې دي لومبۍ خبره دا ده چې د افعال ناقصو د خبر مخکې کول تدی په اسم باندې د ټولو نحویانو په نسبت باندې جایز دي د افعال ناقصو د خبر مخکې کول د افعال ناقصو په اسم باندې د ټولو نحویانو په نسبت باندې بل اتفاق جایز دي او داغي وجه دا ده چې د افعال ناقصه دا په عمل کې قوي دي نو خوا کته دی معمولات دا په ترتیب سره وي یعنی لومبه اسم وي او بیا خبر وي او خوا که به ترتیب وي یعنی دا خبر په دې اسم باندې مقدم وي په دوړو صورتونو کې د افعال ناقصه په دې کې عمل کوي ها یو خبره ده کچري د التباس خطر وي یعنی نه لفظي قرینه موجوده وي او نه معنوي قرینه موجوده وي چې دا غي د وجه نه مونږ ته پته ولګي چې په دې کې د افعال ناقصه او اسم کم یو دی او خبر کم یو دی نو په دې صورت کې بیا د افعال ناقصه او د اسم په خبر باندې مقدم کول دا واجب او ضروری دی مثلا ما کان موسی عیسی نو دلته د موسی او عیسی د دواړه اسم مقصور دي دلته نه لفظي قرینه موجوده ده ځکه چې دواړو باندې اعرابي لفظي نشته دی او نه په دې باندې معنوي قرینه موجوده ده ځکه چې په هر یو کې د فاعل صلاحیت هم شته د اسم جوړېدلو صلاحیت هم پکې شته او د خبر جوړېدلو صلاحیت هم پکې شته لہذا په دې صورت کې چې کم یو مقدم وي مونږ باغې ته تدي افعال اسم وایو او چې کم مؤخر وي نو هغه ته مونږه تدي افعال خبر وایو نو چونکه موسی دا مقدم دی نو دا د کان د پاره اسم دی او عیسی دا مؤخر دی نو دا د کان د پاره خبر دی لیکن کچری کداسي حالات نه وي یعنی د التباس خطر نه وي بلکې لفظي قرینه موجوده وي یا معنوي قرینه موجوده وي نو بیا د ټولو نحویانو په نسبت باندې د افعال ناقصو د خبر مخکې کول دا تدی په اسم باندې جایز دي مثلا کان زید قائما کی کان قائما زید ویل دا بل اتفاق جایز دي نو په کان قائما زیدون کې مونږه دا قائما خبر دا په اسم باندې مقدم کړی دی یا پسوار زید غنیا کې سوار غنیا زید ویل دا بل اتفاق جایز دی نو فرمای ويجوز فی الكل او جایز دی په ټولو افعال ناقصو کې د کان نواله تر د لیس پوری تقدیم اخبارها تدی افعالو د اخبارو مخکې کول علی اسمائها تدی په اسمونو باندې نحو کان قائما زید نو په دې مثال کې خبر دا په اسم باندې مخکې شوی دی وعلى نفس الافعال ايضا في التسعه الاول دلته د کاتب نه دا غلطي شوی دا چې دلته هغه تسعه الاول ذکر کړی دی دلته پکار داوا چې دلته د 11 لفظ ذکر کړی وي ځکه چې دا حکم دا د نحو د پاره نه بلکې د یولسو د پاره دی نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي نو وعلى نفس الافعال تدی زینا مصنف د افعال ناقصو د خبر د مخکې کولو په باره کې دویمه اهمه مسله بیان کړې ده او دا غي خلاصه او حاصل دا دی چې کوم لومبي یولس افعال دي یعنی هغه افعال د لیسنا علاوه هغه افعال چې دا غي په شروع کې ما نشته دي
او هغه ټول 11 افعال دي خو د لیس نه علاوه او هغه 11 دا دي كان صار اصبح امسى ازحى ظل بات راح آزوى عاد او غدا. نو تدی 11 افعالو په شروع کې ما نشته دي. نو په دې 11 افعالو باندې تدی چې کم خبر دی نو هغه په دې نفس 11 افعالو باندې هم مقدم کول دا جایز دي. مصنف مثال هم ذکر کړی دی لکه قائما کان زیدن، قائما کان زیدن. نو دلته دا اصل کې وو کان زیدن قائما. نو کم خبر دی قائما دای په نفس کانا کم فعل په دی باندې هم مقدم کړی دی او دا غي وجه هم دا چې دا افعال دا په عمل کولو کې قوي دي. نو خوا کته دی معمول تدینه مقدم وي او مؤخر وي په دوه صورتونو کې دا په دی کې عمل کوي. نو فرمایي وعلى نفس الافعال ايضا في التسعه الاولى چې کوم لومبني 11 افعال دي یعنی د کان نواله تر د غدا پوری نو پدې کې تدی افعالو د خبر مخکې کول پدې افعالو باندې جایز دي. مثلا قائما کان زیدن یا مونږه پسوار زیدن غنیین کې داسي وایو چې غنیین سوار زیدن. تدی 11 نه علاوه کم نور افعال نور هغه افعال چې دا غي په شروع کې ما ده. تدی 11 نه علاوه نور هغه افعال چې دا غي په شروع کې لفظ ما ده خوا که دغه ما مصدریه ده لکه څنګه چې د مادامه په شروع کې دا کومه ما ده نو دا ما مصدریه ده او خوا که دغه ما نافیه ده. نو په دې 15 افعالو باندې تدی خبر مقدم کول دا جایز نه دي او دا غي وجه دا ده چې کومه ما ده خوا که ما مصدریه ده او که ما نافیه ده نو دا صدارت کلام غواړي د کلام شروع غواړي. نو کچری مونږه تدی خبر دا په دغه ما باندې مقدم کو نو تدی چې کم صدارت ده نو دغه صدارت ختميږي. نو دی وجنا تدی خبر په دغه 15 افعال باندې مقدم کول دا جایز نه دي. نو فرمای ولا يجوز ذلك فيما في اولهما ولا يجوز ذلك او د خبر مقدم کول فنفس افعال باندې جایز نه دي فيما په هغه افعالو کې في اوله ما چې داغه په شروع کې ما ده او هغه سو افعال دي 15 افعال دي. نو فلا يقال نو داسې بنشي ویلې قائما ما زال زید. نو داسې ویل دا ناجایز دي ځکه چې د ما زال په شروع کې ما راغلی ده. نو اوس که قائما په دې باندې مونږه مقدم کو نو تدې کم صدارت کلام ده د کلام شروع ده نو هغه فوت کیږي. نو داسې ویل غلط دي چې مونږه داسې وایو ما زال زید بلکې مونږ به داسې وایو ما زال زید قائما. دو صورتونه شو یو فعل فاتح شو لیس. نو مصنف فرمایي وفي لیس خلاف چې په لیس کې د نحویانو په خپل منځ کې اختلاف دی. امام سیبوی رحمه الله فرمایي چې د لیس حکم د هغه افعالو په شانتي دی د کومو په شروع کې چې لفظ ما ده. نو څنګه چې په هغه افعالو باندې د خبر مخکې کول جایز نو نو دغه شانتي د لیس خبر هم په لیس باندې مقدم کول دا جایز نه دي ځکه چې د لیس د دغه افعالو سره مشابهت دی په نفي کې. نو د امام سیبوی رحمه الله په نسبت باندې لیس زید قائما قائما لیس زید ویل دا ناجایز دي. او اکثر د بصری والا نحویان اغوی دا فرمایي چې د لیس کم خبر دی نو دا غي مخکې کول په لیس باندې دا جایز دي. یعنی تدی حکم هم د لومبني کم 11 افعال مونږه ذکر کړیو دا غي بشانت دي او اغوی دلیل او وجه دا بیانای چې دا لیس کم عمل دی نو دا د نفي د وجه نه دی بلکې د لیس عمل دا د فعلیت د وجه نه دی او چونکه پدې کې فعلیت دا برقرار دی او کم افعال دي نو دا غي کم معمول منصوب دی یعنی هغه معمول چې هغه له دا فعل نسب ورکوي نو هغه په دغه فعل باندې مخکې کول دا جایز دي. نو چې څنګه په نور افعالو کې جایز دي نو دغه شانتي په لیس کې هم جایز دي. نو فرمایي وفي لیس خلاف چې په لیس کې خلاف دی.
نو تدی حاصل او خلاصه دا شوه چې د افعال ناقصو کم خبر دی نو تدغه خبر په اسم باندې مخکې کول د ټولو نحویانو په نسبت باندې جایز دي. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې آیا د افعال ناقصو د خبر په نفس افعال ناقصو باندې مخکې کول دا جایز دي یا جایز نه دي؟ نو تدی درې صورتونه دي. لومبه صورت دا دی چې کم لومبني جولس افعال دي، یعنی هغه افعال چې داغه په شروع کې لفظ ما نشته سوا د لیس نه، او دا سو افعال یولس دي. نو دغه یولس افعالو د خبر په دغه یولس افعالو باندې مخکې کول دا جایز دي. او هغه 15 افعال چې داغه په شروع کې لفظ ما ده، خو که دغه ما مصدریه ده او کما نافیه ده، نو داغه خبر په دغه 15 افعالو باندې مخکې کول دا جایز نه دي. او په لیس کې د نحویانو اختلاف د امام سیبوی وی چې نه شو مخکې کوله، او نور نحویان وی چې د لیس خبر په لیس باندې مقدم کول دا جایز دي. دلته به مونږه د فائدې په تور باندې دا خبره یاد ساتو چې د لیس چې د افعال ناقصو کم اسم دی، نو تدغه اسم په افعال ناقصو باندې مخکې کول دا جایز نه دي. د افعال ناقصو کم اسم دی، نو تدغه اسم په افعال ناقصو باندې مخکې کول دا جایز نه دي. د خبر په باره کې خو مونږه تفصیل وایو، لیکن کم اسم دی نو تدې اسم مخکې کول دا جایز نه دي. او داغه وجه دا ده چې د افعال ناقصو کم اسم دی نو تدې حیثیت د فاعل له، او د خبر حیثیت د مفعول له، یعنی دا اسم د فاعل بشانت دی او خبر د مفعول بشانت دی. نو د خبر خو په فعل باندې د مفعول خو په فعل باندې مخکې کول جایز دي، نو دغه شانتي د خبر هم په دې افعال باندې مخکې کول جایز دي. لیکن کم فاعل له، نو د فاعل په فعل باندې مقدم کول دا جایز نه دي. نو دغه شانتي کم د افعال ناقصو اسم دی، نو تدې هم په دې افعال باندې مخکې کول دا جایز نه دي. نو فرمایي ويجوز في الكل تقديم اخبارها على اسمائها، او جایز دی په ټولو افعال ناقصو کې تدی د خبر مخکې کول تدی په اسم باندې. نحو کان قائما زید، نو په دې مثال کې دا قائما خبر دا په زید اسم باندې مخکې شوی دی. وعلى نفس الافعال ايضا في التسعه الاول، او کم نفس افعال ناقصه دي نو پاغي کې کم لومبني یولس افعال دي، نو پاغي کې د خبر مخکې کول په دغه افعال باندې هم جایز دي. لکه قائما کان زید، نو دلته خبر په نفس فعل باندې هم مقدم شوی دی. ولا يجوز ذلك فيما في اولهما، او ندي جایز د خبر مخکې کول په هغه افعال باندې د کومو په شروع کې چې ما ده، نو فلا يقال، نو داسې به نشي ویل کېدی چې قائما ما زال زید، نو دا جمله ویل دا غلط دي. وفي ليس خلاف، او په ليس کې خلاف دی. وباقي الكلام في هذه الافعال يجيء في القسم الثاني ان شاء الله تعالى. او د افعال ناقصو نور کم تفصیل له تدې په باره کې نور کم معلومات دي. نو مصنف فرمایي چې په دویم قسم کې مصنف په افعال باندې به بحث کوي. نو مصنف فرمایي چې د دې نور تفصيلات دا به مونږه هلته ذکر کوو. هلته به مصنف دا وایي چې دا کانا درې قسمونه دي، کانا تامه ده، ناقصه ده، زائده ده، او دغه شان دي د کم نور افعال ناقصه دي، سواره، اصبح، امسا، تدې سمعني دي دا د سره پر راځي. نو په دویم کم قسم دی او شروع کې مونږه دا ویلو چې د دې کتاب کې به مصنف درې قسمونه بیانوي: القسم الاول في الاسم، او القسم الثاني في الفعل یا في الافعال، او کم دریم قسم دی نو هغه د حرف مبارک دی. نو په دویم قسم کې به تدې نور تفصیل کوي. اوس راځو مونږه تدې عبارت ترکیب له او پدې کې کم نحوی فواید دي. نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږه د ذکر کولو کوشش کوو. نو فرمای اسم کان و اخواتها، اسم مرفوع بضم لفظا دا مضاف دی، او کان دا معطوف علی دی، او اخواتها دا مضاف الی دا معطوف دی. نو معطوف علی معطوف ملکر دا مضاف الی دی د اسم مضاف د پاره، بیا مضاف الی دا مبتدا ده، او سنذکره دا ولا خبر دی.
او دا هي ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده او سوار معطوف علی دی او دا اصبح امسا اضحى ظل بات ترد لیس پوری دا ټول تدی معطوفات دی نو معطوف علی اپنے تمام معطوفات سے مل کر دا خبر دی دا هي مبتدا لپاره لہذا دا جمله اسمیه ده او موږ تدی دویم ترکیب هم داسې کولای شو چې دا اسم کان و اخواتها دا مبتدا اول هي مبتدا ثانی ده او دا سوار اصبح دا ول خبر دی نو بیا مبتدا خبر دا بیا خبر جوړیږي د مبتدا اول لپاره فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدا والخبر فهذه الافعال دا مبتدا ده او تدخل ايضا على المبتدا والخبر دا ولا خبر ده فترفع المبتدا ترفع فعل او هي ضمير پکې فاعل راجع دی هذه الافعال طرفته يعني ترفع هذه الافعال المبتدا او المبتدا دا مفعول به دی ويسمى اسم كان يسمى في المجهول هو ضمير پدې کې نائب فاعل او دا اسم كان دا مضاف الیه دا ولا مفعول به دی او دا تنسب الخبر عطب دی پو فترفع المبتدا باندې او دا يسمى خبر كان تدي عطب دی پو ويسمى اسم كان باندې فاسم كان هو المسند اليه بعد دخولها اسم كان دا مضاف الیه دا مبتدا اول هو مبتدا ثانی دا او المسند اليه بعد دخولها دا ولا خبر دی نو مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر دا بیا خبر دے دو لمبئی مبتدا لپاره لہذا دا جمله اسمیه ده او دا بعد دخولها دا په ترکیب کې مفعول فیه ده د المسند صيغه صفت لپاره او دا بعد دخولها کې دا بعد مضاف دی او دا ها ضمیر دا مضاف الیه دی او دا دخول لفظ د بعد د پاره مضاف الیه دی او د ها ضمیر د پاره مضاف دی نحو كان زيد قائما كان فعل ناقص او زيد مرفوع بضم لفظا ده ولا اسم ده او قائما منصوب بفتحه لفظا ده ولا خبر ده ويجوز في الكل تقديم اخبارها على اسمائها يجوز فعل في الكل جار مجرور ظرف اللغو متعلق ده فيجوز فعل پوری چونکه د فی الكل متعلق په لفظونو کې موجود نو دې ته به موږ ظرف لغو وایو او تقدیم اخبارها دا مضاف الیه دا فاعل دو یجوز فعل لپاره او چونکی درې اسمونه دي دریم نمبر کم اسم دی نو دا معرفي په قسمونو کې ضمیر دی او تدین مخکې کم اسمونه دي نو په دې باندې الف لام نشته دی نو دا خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي او علی اسمائها دا جار مجرور دا متعلق دی په تقدیم مصدر پوری نحو كان قائما زيد كان فعل ناقص قائما منصوب بفتحه لفظا دا خبر مقدم دي او زيد مرفوع بضم لفظا دا ولا مبتدا مؤخر دي وعلى نفس الافعال ايضا في التسعه الاولى تدي عطف دي پو على اسمائها باندي نحو قائما كان زيد قائما دا خبر مقدم دي كان فعل ناقص دي او دا زيد دا ولا اسم مؤخر دي ولا يجوز ذلك فيما في اوله ما ولا يجوز دا فعل منفی دے ذالک دا ولا فاعل فی حرف جار ما اسم موصول فی اوله دا خبر مقدم دے او دا ما دا ولا مبتدا مؤخر دے نو مبتدا خبر مل کر دا صله دا ما موصول لپاره بیا موصول صله دا مجرور دے فی جار لپاره او جار مجرور متعلق دے دا لا يجوز فعل فوری فلا يقال قائما ما زال زید چونکه دا جمله د عربی لغت په اعتبار سره غلطه ده نو تدی ترکیب ته هم ضرورت نشته ده وفي ليس خلاف في حرف جار او ليس بتاويل هذا اللفظ دا مجرور ده او جار مجرور دا خبر مقدم ده او خلاف مرفوع بضم لفظا دا مبتدا مؤخر ده او تدی په باره کې مخکې مونږه قاعده ذکر کړې و چې کله د کلام په شروع کې جار مجرور راشي نو دا عام طور باندې خبره مقدم جوړیږي او تدین وروسته چې کم اسم دی نو دا ولا مبتدای مؤخر جوړیږي وباقي الكلام في هذه الافعال يجيء في القسم الثاني ان شاء الله تعالى باقي دا مضاف دی او الكلام دا موصوف دی او في هذه الافعال دا جار مجرور دا ولا صفت دی نو موصوف صفت ملکر دا مضاف الیه دی دا باقی مضاف د پاره او مضاف الیه دا مبتدا ده او يجيء في القسم الثاني دا ولا خبر دی یو ځل بیا موږ ته د عبارت ترجمه ذکر کوو مصنف فرمایي اسم کان و اخواتها د کان او تدید اخوات اسم دا مرفوعي او د کان اخوات کم دي نو هغه دادي سوار اصبح امسى اضحى ظل بات راح ازو عاد غدا ما زال ما برح ما فتئ من فك ما دام او ليس فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدا والخبر دا افعال د حروف مشبه بالفعل بشانتي په مبتدا او په خبر باندې داخليږي
مبتدا له رفع ورکي او دې ته به مونږه د کان یا ته د اخواتو اسم وایو او خبر له نسب ورکي او دې ته به مونږه د کان خبر وایو. فاسم كان هو المسند اليه بعد دخولها د كان اسم دا به تدید داخليدل نو رسو مسند الیه وی لك كان زيد قائما کی دا زيد دا مسند الیه دی. ويجوز في الكل تقديم اخبارها على اسمائها پټولو افعال ناقصو کی تدی د خبر مخکی کول تدی په اسم باندې جایز دی لکه کان قائما زيد کی دا قائما خبر په اسم باندې مخکی شوی دی. وعلى نفس الافعال ايضا في التسعه الاولى او كم لمبني جولس افعال باغيكهم د خبر مخکی کول په نفس افعال ناقصه باندې هم جایز دي لکه قائما كان زيد کی دا قائما خبر په کان باندې مخکی شوی دی. ولا يجوز ذلك فيما في اولهما لیکن د خبر مخکی کول په هغه افعال باندې جایز نه دي د کوم بشرو کې چې ما د خوا کما مصدریه ده او خوا کما نافیه ده نو فلا يقال قائما ما زال زيد نو دا سی ویل دا ناجایز دي. وفي ليس خلافا فليس کې خلاف دی. امام سیبوی وی چې نشو مخکی کولی او نور نحویان وی چې مخکی کولی شو. وباقي الكلام في هذه الافعال يجيء في القسم الثاني ان شاء الله تعالى او د افعال ناقصه او نور تفصیل دا په دویم قسم کې یعنی د فعل په بحث کې راځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.